نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو اول نمبر دا ویډیو ګورئ، بیا د دې نه پس تاسو سره څو خبرې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمارونو مسلمانانو، زه مفتی مختار الله د دارالعلوم حقانی سره و تعلق لرم. زمونږ یو دوه درې ملګري جناب ګلسید صاحب او جناب شمشاد علي صاحب ما ته راغلل او زمونږ د یو محترم ورور مولانا حافظ شوکت علي صاحب چې د دارالعلوم حقانی استاذ دی او بهترین مدرس دی او تبلیغی جماعت سره تعلق لري، داغه په واسطه باندې راغلل او ما سره دا دغه کو چې زمونږ یو ورور جناب امام علی شاه منظر صاحب هغه داسې شاعرانه کلام کړی چې په هغې باندې د مسلمانانو دل ازاري شوي ده، په هغې باندې هغه په ډېر انتهایی نادمه دی او خپل ایمان تجدید کول غواړي. نو دوی بیا لاړل او ما سره تقریبا اوس داسې د پاسه 8 بجې دي د ماسوتن، په دې کې امام علی شاه صاحب او دا نور ټول ملګري ګلسید صاحب، شاهجهان صاحب، شمشاد صاحب او نور ملګري دلته کې هغوی راغلل او امام علی شاه صاحب منظر خپل د ایمان تجدید مو کو، کلمه شهادت مو ویله، زبانی طور باندې د خپل ندامت اظهار کو، ټولو اهل اسلام نه معافی وغوسته او تحریری طور باندې هم د خپل معافی اظهار وکړلو، د خپل د ایمان د تجدید اظهار وکړو. زه د خپل مسلمانانو ورونو نه دا خواست کوم چې دته همغه رنګ مینه ورکړي کومه چې د دې کلام د وینا نه وړاندې د سره مینه وه. مونږ په دې ډېر خوشحال یو. الله تعالی دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي او دا عرض کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کوم یو سړی چې په خپل ګناه باندې توبه او استغفار وکړي هغه داسې دی لکه چې هغه باندې ګناه نه وي. اسلام مونږ ته د روادارۍ مذهب تعلیم راکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت هندي تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته انتهایی اذیتونه رسولو، لیکن چې کله هغې ایمان راړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته هغه لوړ مقام ورکو چې کوم د مسلمان و. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کور باقاعده د امن یو مرکز وګرځولو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته تعلیمات راکوي چې زمونږ کې منځ کې اتحاد او اتفاق وي، او اسې پښتو مسلم دا چې سړی سحر رک شي او ماښام کور ته راشي نو رک نی. نو امام علی شاه صاحب منظر د خپل هغه د شیطان او نفس هر انسان سره تړلی دی، هر انسان سره شیطان او نفس تړلی دی او دی د هغه د ګمراه کولو کوشش کوي. نو بس غالبا په دغه وخت کې په ده باندې هغه غالب شو. خدا د الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې د خپلې غلطۍ په خپل احساس شو، بغیر څه د جبر او بغیر څه د اکراه نه، بغیر څه د دباو نه، د خپلې غلطۍ احساس وګڼو او په هغې باندې ندامت اختیار کو او توبه یې وباسله او تجدید د ایمان یې وکړه. نو په دې وجه باندې دا د مبارکبادۍ مستحق دی. زه امام علی شاه صاحب ته ډېر زیات خیر تحسین ورکوم چې دوی دا قدم اوچت کو او د خپل ایمان استقامت الله دی او د الله د ذات نه دا دعا ګویم چې خدای دې مونږ ټولو ته په ایمان باندې د استقامت توفیق نصیب کړي او امام علی شاه صاحب چې کوم وعدې او کوم لوزونه وکړل الله دې په دې باندې دته او مونږ ټولو ته په هغې باندې د ژوند د تېرولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد
أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا عبده أن ورسوله. محمدا عبده ورسوله. زه زه امام علی شاه منظر د خپل ایمان تجدید کوم ویما د خپل ایمان تجدید کوم او په صدق دل سره او په صدق دل سره د خپل هغې غلطیانو د خپل هغې غلطیانو چې ما د شاعرانه جذبات کې چې ما د شاعرانه جذبات کې اظهار کړی دی اظهار کړی دی په هغې باندې نادم یم په هغې باندې نادم یم د خپل پروردګار نه د هغې توبه وباسم د خپل پروردګار نه د هغې توبه وباسم او د هغه نه د هغې د معافۍ او د مغفرت طلبګار یم او د هغه نه د هغې د معافۍ او د مغفرت طلبګار یم او ټول اهل اسلام نه او ټول اهل اسلام نه چاته د چا چې زما د دې کلام نه دلازاري شوي ده د چا چې زما د دې کلام په وجه د دې نه دلازاري شوي ده زه د هغوی نه د زړه د کومې نه معافي غواړم زه د هغوی نه د زړه د کومې نه معافي غواړم او زه د دې ټولو ګواهانو په وړاندې دا عهد کوم او زه د دې ټولو ګواهانو په وړاندې دا عهد کوم چې آینده به زه داسې هیڅ قسمه شاعري نه کوم زه داسې هیڅ قسمه شاعري نه کوم چې په هغې کې د اسلام د شاعر اسلام او د مسلمانانو دلازاري وي بلکې زه به خپل استعداد د اسلام د مسلمانانو د عظمت او د اهمیت اوچتولو دپاره اوچتولو دپاره استعمالوم او دا وعده کوم چې زه به عنقریب انشاءالله العزیز تبلیغي جماعت سره 4 میاشتو ته وځم او خپل ژوند به د الله د احکاماتو او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق د تیرولو کوشش کوم آینده به زمانہ هیڅ قسمه داسې کلام نوزي چې هغې سره د مسلمانانو دل ازاري وشي الله دې ټول مونږ ته په دین باندې تللو توفیق نصیب کړي او زموږ د ایمان حفاظت تی وکړي زه بیا د ټولو مسلمانانو نه معافي غواړم او دا التجا کوم چې ما د خپل رور وګڼي والسلام. محترم تاسو دا ویډیو کتله چې په دې کې دا امام منظر شاعر دا سور مخ کې ساشار ویلو چې په هغې کې دا د جنت متعلق دغه رنګې د حور متعلق الفاظ ویلو چې هغه نامناسب او نازیبه الفاظو. نو بهرحال هغه چونکې په خپله تاسو به دې ویډیو کې وکتله د خپل غلطۍ چې کوم د اقرار یې وکړو دغه سره احساس وشو. دغه رنګې دارالعلوم حقاني مفتی مختار الله حقانی صاحب هغه چې کوم دی هم په دغه محفل کې موجود دی. دغه رنګې نور هم څه خلک موجود دي چې هغه ورته کلمه ویله او د چې کوم دی تجدید د خپل ایمان وکړو او دغه رنګې چې کوم دی د داسې ویل چې زه به آینده دپاره داسې اشعار نه یم او داسې قسمه انشاءالله الفاظ به زمانه بیا نه ادا کېږي. نو بهرحال چونکې د خپل غلطۍ اقرار وکړو د سره خپل د غلطۍ احساس وشو دله په کار دی چې د الله پاک چې څومره شکریه ادا کړي هغه کمه ده ځکه چې الله پاک د په زړه کې واچوله چې دا خپل غلطۍ اقرار د وکړو او د سره احساس وشو. ورنه په ده پسې خلکو ویډیوګانې مو کړي او مختلف هر چا پسې ویډیوګانې کړي دي خو بیا هم هغه په ضد کې رانغې داسې نه چې هغوی چې سره منم نه او سره په غلطه یم نه داسې ونه ویله بلکې بلکل هغه اقرار وکړو احساس سره وشو. نو بهرحال هغه پکې دا د 4 میاشتې اراده مو کړه. نو الله پاک دل توفیق ورکړي ښه خبره ده. نو محترمو زما د خبرې هغه مقصد او خلاصه دا ده چې چونکې دا په خپل اقرار وکړو چې اقرار وکړو او دغه رنګې تجدید د ایمان وکړو کلمې چې کوم دی ویله نو موږ له چې کوم دی وسو په کار دي چې په ده پسې بیا نور ویډیوګانې نه کوو د خلاف چې کوم دی ویډیوګانې نه کوو. که داسې خبر وي چې یو نصیحت وي خو بهرحال بیا هم احتیاط پکار دی چې داسې نه د هغه زړه مات نشي. نو بهرحال هغه چونکې اقرار وکړو بس موږ له پکار دی چې نور د نقلار شو کم چې د دوستان دي ملګري دي ګاونډیان دي کم د دې جان پہچان والا خلک دي
دې دې واپس هغه مینه ورکړي کوم مینه چې د سره مخکې نه وه نو الله رب عزت دې وکړي چې موږ د داسې الفاظونه او د داسې قسم چې کوم د حرکاتونه وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.